منګ او ستاسو جسم دا د الله یو نعمت دی. نعمت الله یې ګوره انسانه ته ما اشرف المخلوقات پیدا کړی. په تمام مخلوق کې الله ستا دا جسم نه دی، دا مخ او دا ډانچه دا ښکلې پیدا کړي. په یو ځای کې راځي وایي اتل زره قسمه مخلوق دی. دا ټوله په خوراک پسې خوله ښکته کوي او انسانه خوراک خولې ته راچوتی. الله یې ولقد کرمنا د آدم بچیه ګوره عزت مې دله درکړی. ابن جوزی رحم الله زاد المسیر کې وایي دا الله دومره شرافت الله ورکړی، دا د هر شي لذت پیژني. مانټه تروا ده او هندوانه خوږه ده، چینی خوږه ده، ګوړه خوږه ده، مرچ تریخ دی. دا ټول لذتونه دې ژبه کې الله ایښي دي. هر رګ یې پکې پیدا کړی، د هرې ذایقې دپاره ځان له رګ دی. د هر رنګ دپاره الله خپل لایټ پیدا کړی په لکاو چې تا انسان ته مخې ته څومره رنګونه کېدی به یو وخت دا ټول په نظر ښکاري. نو وی لذت د اشیاو نه علي، ځکه مې وله وی څه ورکړی شرافت. او بل مقام باندې وی چې شرافت هم وله په دې ورکړی دی الله وی جوړې مې دله پیدا کړي. جوړې ځوانۍ ته راورسي، وړوکی قلم یې دنه چوت کړی، بالغ شوی نه که نه الله وی بس ګناه دې نه لیکم، ځه څه کوه. چې بیا کله بالغ شي نو بیا وله الله جوړه پیدا کړي، بیبي وله ورکړي. بیا چې په اسلام کې کله ګیره سپینه شي نو الله وی وستې نه حیا راځي، د سپین ګیرې نه الله له حیا ورځي. نو بیا به ګوره خطا نه کې